نوي ځوانان پر ټیک ټاک کې دا کنځلې دا سپکې ناکارې کمزورې کنټنټ کریشن د دې سره حجره جماعت نشته رښتې نشته. چېرې اخترابان په خپل څه وخت مخکې په ټیک ټاک لایو کې قدم ایښی دا کم ځوانان چې کنځل کوي ګډې وړې لارې اختیار کړي دا ټول پلاران او مور او دیو دا حق کړي دي پرېښي دي او خدای دې وکړي چې سپوږمۍ هوټل واقعي د سپوږمۍ غوندې وځلیږي او بیا د 14مې د سپوږمۍ غوندې چې د پوره اسوات ته او د پوره پښتون وطن ته رڼا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو دا وخت په سوات کې موجود یو په بایپاس مې کومه پېښور اړه چې هلته کې د سپوږمۍ هوټل افتتاح وکړی شوه. افسرافغان صاحب زموږ سره موجود دی، سره به خبرې اترې وکړو. خو دې نه مخکې به زه دا ووایم چې اختیارولي صاحب د چا تعلق چې د ضلع شانګلې سره دی هغې دلته کې د دې هوټل په باقاعده ډول مې پرانسته وکړه. دې هوټل کې به د هر قسم خوراکونو سره سره دلته کې ښه زبردستې وي آی پي کمرې هم تاسو ته میلویږي. افسر صاحب شکریه د وخت راکولو. خوشحاله اوسې سهیل جان، ستا هم ډېره زیاته مننه کومه. په دې هم خوشحاله شوم چې د نورو خلکو سره سره ته هم دلته راغلی. هغه کشران چې هغه کار کوي او معیاري کار کوي هغه مې ډېر خوښېږي او تا د اختیار خبره وکړه نو هغه دا نوم هم داسې زورور دی چا سره خو چې اختیار نو بس د هغه په لاس کې کاري او د شانګلې هم دی. نو ما ته یو شاعر یو 2 شعر رایادېږي چې ای د شانګلې د سردرو زلمیه د هندوکش تړو کې کور جوړ کا د حوصلې ملا چې د ماته نشي د دې زرې زرې نه اور جوړ کا. دا سړی د هغه سعودي عرب نه راغی دلته یو ډېر غټ بزنس راوړ. یقین وکړه چې دا د کروڑونو روپو انویسټمنټ دی او ما چې څومره هم دنیا کتلې ده دنیا هله ابادېږي چې هلته کیپټل سرکولیټ شي، هلته انویسټمنټ راشي، هلته خلک راشي، نو هلته خلک انکریجي. نو ډېر زیات ورته خوشبینه یم. دا زمونږ د دغه پوره خیبر پښتونخوا یوه بله ښکلا را جوړه شوه. دلته به په دې کې یو مینیجر وي، دلته به ویټر وي، دلته به د پخلي واله وي، دلته به د صفایۍ واله وي، دلته دی په سوونو کسانو ته روزګار ورکولی شي. او بیا دا نوم زما ډېر زیات خوښ شو. حقیقت دا دی زه خو داسې کلتوري غوندې سړی یم د شعر او د ادب. نو زه چې وې سپوږمۍ نو ما ورته ویل بس په دې کې بیا دویمه خبره نشته دی. نو ډېر زیات خوند یې راکړو، ډېر خوشحاله شو، مشران هم راغله او خدای دې وکړي چې سپوږمۍ هوټل واقعي د سپوږمۍ غوندې وځلیږي او بیا د 14مې د سپوږمۍ غوندې چې د پوره اسوات ته او د پوره پښتون وطن ته رڼا ورکړي. اسوات او په خصوصي توګه منګور چې د ملکن ډیویژن دارالخلافه ده زیاتره کاروبار چې دلته کېږي د شانګلې یو ځوان راوچتېده هغې په منګوره کې داسې قسمه یو کروڑو روپۍ انویسټ کول او کاروبار کول دې ته په کوم نظر تاسو ګورئ؟ سهیل جان یو خو زه دا وایم د شانګلې په خلکو کې ډېر لوی پوټنشل دی. همدغه شانګله ده چې دې ملاله یوسفزۍ پیدا کړې ده. د شانګلې په خاوره کې ډېر لوی زور دی. همدغه شانګله ده چې ضیاءالدین یوسفزۍ د دې پیداوار دلته یې خړپوسې کړې دي. دې شانګلې انجینر امیر مقام پیدا کړی دی، دې فتح من خان پیدا کړی دی، شوکت یوسفزۍ، حاجي مونیم، موږ هم چېرته په یو ګوټ کې راځو د یوسف په خریدارو کې ولاړو. د شانګلې خاوره ډېره زوروره ده. داسې ناشنا خبره نه ده چې په سوات کې دا موږ یو انویسټمنټ وکړو. د شانګلې د خلکو روزګارونه انویسټمنټ دا ورلډ وایډ ما لیدلی دي. زه خو پوره دنیا کې ګرځېدلی یم. نو د شانګلې په خلکو کې دغه توان شته. موږ د غرونو خلک وو، سوچه خلک وو، موږ کې کمټمنټ دی، ډیووشن دی. نو د اختیار په سوات کې راتګ دا د هغه کمټمنټ، د هغه ډیووشن، د هغه سوچوالي نتیجه ده. او زما د غرونو خلک خوښ وي، نه کبرجن وي، نه لوزونه ماتوي. نن سبا د فساد دور کې پښتنو ځوانانو ته څه پیغام ورکوئ؟ ډېر لوی اړی ګړی دی او ډېر خطرناک یلغار دی. یو طرف ته بدامني، بل طرف ته بېروزګاري، بل طرف ته د نیو میډیا یا د سوشل میډیا یو بې خونده کنټنټ کریشن. په دې اړي ګړي کې به هر هغه سړی مستقل پاتې کېږي، گروت به کوي، ترقي به کوي چې هغه خپل اقدار، خپل روایات او خپل په زور باندې مخکې لاړ شي. علامه محمد اقبال یو ځای کې لیکي د پرپرکي یا پتنګ او د جګنو د اور ورکي یو مقابله ده. لنډه خبره کومه. نو دغه ورته وایي دا پتنګ د اور ورکي ته وایي تا سره څه اور دی؟ دا خو نه څوک سېزلی شي، نه تاسې کمزوری اور دی. وایي زه ځان په اور سېزم. نو دا اور ورکی ورته وایي ته که هر څومره ځان په اور سېزې خو ته د پردي اور باندې ځان سېزې. دا زما چې کوم اور دی نو دا زما خپل اور دی، دا زما خپل رنګ دی، ما د چا نه قرض نه دی اخیستی. هر هغه ځوان، هر هغه فکر به مخکې ځي چې هغه خپل رنګ ونه بیلي، خپل اقدار ونه بیلي، حجره جومات ونه بیلي. ته ګوره زموږ دا نوي ځوانان پر ټیک ټاک کې دا کنځلې، دا سپکې ناکارې کمزورې کنټنټ کریشن د دې سره حجره جومات نشته، رښتې نشته. ما هغه ورځ کاته په دې خو زما وړوکی ریسرچ هم رواني. دا کم ځوانان چې کنځل کوي، ګډې وړې لارې اختیار کړي، دا ټول پلاران او مور او دیو دا حق کړي دي، پرېښي دي. نو ته به هله مخکې ځې چې تا سره ستا روایات دي، تا سره ستا کلتور وي، ستا سره ستا حجره جومات وي، ستا سره ستا خپل رنګ وي، بیا به د دنیا یو طاقت تا نشي خرابولی. اخرنۍ دوه پوښتنې کومه. پوښتنې دې ډېرې وکړې. نه اخرنۍ دوه دغه وکړه.
مطلب دوه پوښتنې مې ځکه وویل چې یاره تاسو زما په کوېشن باندې پوه شئ. اولنۍ پوښتنه دا چې یاره اخترابان په خپل هم څه وخت مخکې په ټیک ټاک لایو کې قدم ایښی و. په دې خو ما سهیل جانه بیا ډېرې اوږدې خبرې کړې دي. هر هغه شی چې هغه ته وګوري چې غلطي او ته ترې په شا شي نو دا خو څه بده خبره نه ده. ډېر خلک یې نشې کوي بیا نشه پرېږدي نو څوک خو دا نه شي ویلی چې تا پروس کالې نشه کړې ده نو ته بس ټول عمر دپاره کفر دی کړی. ما وکاته خو ما بیا هم پای کې چې کوم کوشش کوو ما وی چې دې کې درانه ساوخه کنټنټ کریټ کوو. هغه پلیټ فارم کمزوری و نو هغې زه سپکولم کمزوری کولم هفته کې ترې وګرځېدم واپس. نو جی جی یو خبره مې په سوشل میډیا مې دا نوټ کړله د بدو ردو کنځلو دا خبره تاسو وکړه چې یاره پښتانه دا ډېر زیات کوي پنجابي سن بلوچي. دا ما په دې کې خلکو کې ما داسې څوک نه لیدلي چې هغې په سوشل میډیا باندې بدې ردې کنځل کوي یا لیوني خلک چې دی هغې کنټنټ مخې ته راوړي. داسې دا سهیل جانه یو خو لږ چې ته وګورې که نه د ټیک ټاک د کلچر هر قوم ته زیان ورسوي. په دې کې اوس پنجابیان هم دي او عربان دي پکې تر دې چې انګریزان او چینیان دي پکې هغه هم ناستې دي لایو کې او کنځلې منځلې کوي. چونکې ورلډ وایډ زه ګورم که نه ترور نو دا کوم شي کې چې پیسې انوال شي که نه دی بیا نه مذهب مني نه بیا قوم نه بیا ژبه دا په هر چا باندې ده. نو د پنجاب کې یو کس دی یوسف ته وایي د هغه کنځل چې واوري نو د خپل پښتانه به نه هېر شي. نو دې شي کې اوس پیسې انوال شوي دي ته چې ډېرې کنځلې کولی شي نو ډېرې پیسې به ګټې. خو بیا د پښتنو بدمرغي څه ده چې موږ بې علمه او ناپوهه او نو هغه خلکو خو بیا هم یو خاص لیول ساتلی یا یو دایره کې او موږ له خو چې بیا څه هم مخې له راشي موږ د نیو میډیا حادثاتي طور برخه جوړ شوي نو اول به موږ په دې ځان زخمي کوو خوږو به پې هله به د چېرته فایده لو. نو په کار ده چې موږ د خپلې دایرې نه او روایتو نه ونوځو. ډېره مهرباني. قدرمنو کتونکو درون مشر او زموږ سینیر افسر افغان صاحب زموږ سره موجود و. د سره موږ خبرې اترې وکړې. سپوږمۍ هوټل چې دی دا د ملکنډ ډیویژن او په خصوصي توګه د سوات شانګلي او د بونیر د خلکو لپاره یو لوی پیغام دی دلته کې دا راوړي. یو لوی سیستم چې دی هغه دوی کولاو کړه. تاسو دلته کې د سپوږمۍ هوټل چې دی هغې ویزټ وکړئ. دا ځای وګورئ یقینا اختیارولي چې دی هغه هر چا ته دغه دعوت ورکوي دلته کې راشئ زموږ دا ځای وګورئ. ډېر زیات ښه صفا ماحول یې سره صفا کمرې هم دي سره او بل د بالکل د سوات په سنټر چې دی دغه سپوږمۍ رسټورنټ چې دی واقع دی. قدرمنو کتونکو زموږ پروګرام ستاسو خوښ شوی در بل پروګرام کې ستاسو نجات غواړو.